السلام علیکم. نن تاسو ته د یحیی خان یو ډیر د وخت عجیبه کیسه کومه. تاسو ته به بیا د نن سبا حالاتو کې د ادارو رول معلوم شي چې څومره اهم رول دی. تاسو ته پته ده چې په هر ملک کې د ملک د استحکام دپاره ډیر ادارې وي. زموږ فوج دی، پولیس دی، رینجرز دی، اف سی دی، بیا د دې خفیه ادارې دي، آی اس آی ده، ام آی ده، سپیشل برانچ دی، اف آی ای ده، انټیلیجنس واله دي، مختلف ادارې دا چې ټولې ملاو کې 26-27 ادارې جوړیږي او دا د یو ملک دپاره ډیر ضروري او د دې خلکو د ادارو د خلکو د خپل ملک د مفاد دپاره کار وکړي نو هغه ډیر ملک ته فایدې رسي. څنګه چې تاسو ګورئ په نوره دنیا کې دي. ایوب خان د یحیی خان چې یو ډیر عیاش صدر و، جرنیل او انتهایی عیاش و. هغه شراب، شباب او کباب دغه ټوله ورځ دغه شوقونه بل څه شوق یې نه و. د ضیاء الحق صاحب د دور نه مخکې په ټول پاکستان کې به د شراب دوکانونو او هغوی سره به لایسنس و. د حکومت نه به یې لایسنس واخیستو نو هغه به شراب به یې پرې خرڅول. په دې صدر کې مو، پېښور کې او په خیبر بازار کې مو. زړو خلکو ته به یاد دي، دا نوي خلک د دې شیزونو نه بالکل نه دي خبر چې پاکستان هسټري څه و او څه کارونه به کېده. الیکشن وشو د 71 او الیکشن کې بنګال کې شیخ مجیب الرحمن په باری اکثریت سره وګټه. د هغه پارټي و عوامي لیگ، هغه 168 سیټونه واخیسته او د بوټو صاحب پیپلز پارټۍ واخیسته صرف 86 سیټونه. دغه سیټونه چې واخیستې شو نو بوټو صاحب د یحیی خان سره ملاو کو، سازش وکړو د اسټیبلیشمنټ سره مل کې او شیخ مجیب الرحمن له اقتدار ورنکو. د هغې نتیجه دا وشوه چې هلته بغاوت شروع شو، ملک کې ټول حالات خراب شو. لکه نن سبا تاسو ګورئ عوام د چا سره دي او مسلط کړی اسټیبلیشمنټ په موږ باندې څوک دي. دغسې حالات چې حالات خراب شو، هنګامې شروع شوې. هغې هنګامو کې یو پیره خلکو جلوس وایستو چې پېښور ګورنر هاوس وځو. په سپینه جامه کې انټیلیجنس والا لازماً د خپل ملک د حفاظت دپاره په جلوسونو کې چې جلوس ډیر زیات شو او ډیر په جوش او جذبې سره شو او دوی سره یره پیدا شوه چې ګورنر هاوس سوځېدو خطره ده. دغه خیبر بازار نه چې جلوس بره روان شو، په دغه ځای کې یو انټیلیجنس والا دا چلو کو چې فوري د دوکان نه کرسۍ راواخیسته. سپیشل برانچ والا ډیر مشهور بیا شوی و، هغه کرسۍ راواخیسته او جلوس مخې ته یې کېښوده او یکدم پرې ودرېد او چغه یې کړه چې مسلمانانو وروڼو، یو ضروري اعلان درته کومه، وی دا ګورنر هاوس سوځول ډیر ضروري دي. خو زه تاسو ته ووایم دا یحیی خان چې دی دا ډیر شرابي کبابي سړی دی. اول د دې ملک نه د شرابو دا مور سوځول غواړي، بیا به په ګورنر هاوس ورځو. ځای چې ورشو د خیبر بازار کې د شرابو دوکان دی، اول هغه وسوځو. دا ملک ټول د دې د لاسه دی چې دغه شرابي سړی شراب وڅښي او بیا غلطې فیصلې کوي. خلکو وی الله اکبر او په ګورنر هاوس یې پرېښود او د شرابو په دوکان ورله. چې هلته ورله دوکان وسوځېد او د خلکو غوسه ختمه شوه او ګورنر هاوس بچ شو. دا 2 ورځې چې څه واقعات وشو، کو زمونږ ایجنسو د لاهور کور کمانډر کور بچ کول غواړو، ډیر په اسانه بچ کولی شو. هغې ته خلک داسې په اسانه ورله چې مخکې د سره د ګورنر زه چېرته میجر سره نه شو میلادی، کور کمانډر خو ډیر لوی شي او د هغه کور ته خلک تلو، ایجنسۍ خبر نه وي. نو دا خبرې چې دي اوس په ټول خلک پوهیږي چې د په شا څوک څوک چې بچ کول غواړي. د ایجنسو ډیر لوی رول دی او چې هغه کله صحیح معنو کې خپل رول ادا کوي، پاکستان به سلامتي او دغه. خو په هر ځای کې څه داسې سازشیان خلک چې هغه د خپل ذاتي مفادات دپاره ډیر خراب کردار وکړي او هغه ادارې هم بدنامي کړي او ملک ته هم نقصان ورسي. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي او که خوښه مو شوه کمنټ پې وکړئ، مخکې ملګرو سره شیر کې، لایک یې کې او نور تاسو ښه پوهیږئ. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.